ما ګردو کې دغه و د درد و ځینې مخکې ما ګولۍ خوړی چې کله دلته راغلی ما خالي دم شوی دی نو هغې نه بعد ما نه دم کتلی دی نه درد مې کتلی نه ما ګولۍ خوړلي دي. زه د سپینو نه راغلی یم پېښور نه. زما نه ښې تلسیم یم بیمار دی. مخکې وینه چې وه 2 پوینټه وه. اوس بل ځل چې راغلي نو مولانا صاحب ویل چې ورته ټیسټ وکړئ. موږ ورته ټیسټ وکړو نو 7.7 اوس دی. انشاءالله فرق ډېر راغلی رنګ کې ډېر فرق راغلی دی. وی درکړی مفت درکړی وه دوی مفت راکړی پیسې یې راویستې. دا ماشوم بیمار و د پړپوس مسله وه. پړپوس کې څه چلو پړپوس دا یو سایډ چې و لږ داغې شوی او دا یو سایډ جال جال دی نو اوس ماشاءالله هغې سره لږ ګزاره شوې ده. څومره موده مو علاج کړی دا شپږمه پیره دی چې او دلته بهر مې علاج کړو نور علاج 3 کاله وله کړی فرق راتلو هغې سره نه فرق به نه رات دوايانې به چې خوړی صحیح به و چې دوايانې به ختمې شي بیا به ډاکټر څه ویل چې څه به کوو ډاکټر وی دله به اپریشن به ولګوي څه دپاره د پړپوس دپاره د پړپوس چې دی دا له اپریشن وکړو د نه دا کومې اوبه چې دي دا به ترې وباسو په اپریشن باندې بیا به ورته پیپ ولګوو. دله به ترې تکلیف څه و تکلیف دغه ټوخېږي او سینه یې خرابوي ساه به یې لنډ لنډ هغه ساه به یې بندېده. اوس دلته چې راغلی اوس څنګه دی اوس ښه دی ماشاءالله. څه فرق پکې راغلی بس فرق پکې دا راغلی دی دوايانې استعمالوي لکه ټوخی موخی پې نه دی راغلی پرون پې صرف لږ راغلی او لکه بیا نور پې نه دی راغلی برابر دی. څه پیغام ورکوي نورو خلکو نورو خلکو ته دا پیغام ورکوم چې بس دې یوناني دغه د دوايانو نه انګریزي دوايانو نه دې خلاص شي او مولوي صاحب له دې راشي نو انشاءالله تعالی چې الله به له صحت ورکړي. یو کال مخکې زه راغلی وم 2-3 پیرې دم ته خو هغه وخت کې ما شوګر زیات و بیا چې مولانا صاحب باندې دم او درود وکړو نو بیا الحمدلله ډېر زیات فرق ماته راغلی و خو بیا کال پو الحمدلله ډېر فرق راغلی او بیا کال پورې زه نه وم راغلی اوس بیا ورته راغلی یم خو د دې وجې راغلی یم چې ما دغه ټایم کې پته لګېدلې وه چې ما ته ډېر زیات فایده رسېدلې وه بدن ته یاره بس بیا مولانا صاحب ما خو یکدم بدپریزی وی او بیا بلته زه سفر کې وم که نه او بس دې وجې نه ما ته محسوسېږي چې اوس بیا ما ته شوی دی خو ته وایي چې چاته شوګر لګي نو دا عمده خوږو نه لګي بدپریزی نه لګي د ګناهونو نه لګي نو تاسو ګناهونه بند کړئ او خواږه نه کم دا عوامو ته وایي ثواب به او د شوګر کم بیمار دی بیماري ده دا د خوږو نه لګي او لږ زیاتر ګناهونو نه او لږ خپل اعمال ټیکول پکار دي الله طرف ته سړی لږ رجوع شي او بس دغه حل دی او که چاته هر قسم تکلیف وي نو مولانا صاحب ته راتللی شئ د هېڅ قسم پیسو نه ډیمانډ کوي نه بل څه کوي خاص الله رضا دپاره دغه هر څه درود او دم کوي. زه د سپینو نه راغلی یم پېښور نه. زما نه ښې تلسیم یم بیمار دی. مخکې وینه چې وه 2 پوینټه وه. اوس بل ځل چې راغلي نو مولانا صاحب ویل چې ورته ټیسټ وکړئ. موږ ورته ټیسټ وکړو نو 7.7 اوس دی. انشاءالله فرق ډېر راغلی رنګ کې ډېر فرق راغلی دی. دا د څومره وخت نه بیمار دا اوس 2 میاشتې مو تازه بار شوی بهر علاج هم نه دی کړی نه بهر علاج دی تاریخ دلته راغی دلته راغلی دا تقریبا مطمئن دلته نه 5 ځل دی چې دلته راغلی دلته نه مطمئن ډېر مطمئن یم. دوايي درکړی مفت درکړی وه دوی مفت راکړی پیسې یې راویستې. څه پیغام ورکړي مریضانو ته زه خو ټولو مریضانو ته وایم چې یاره یو خو 5 وخت خپل لمونځ اودس کوئ او دا الزامات یو بل ځای باندې لګوئ دا الزامات ترې نه لګوئ. اکثر دا وګوره چې مولانا صاحب باندې نور د دې ملګرو باندې الزامات لګوي نو دا دې لږ راځي چې په خپلو سترګو دې وګوري چې حال څه شی دی. دغه زما پیغام څنګه راغلی زه نوښار نه څه نوم دی دی محب الله. او څه تکلیف دی و ما ګردو کې دغه و د درد و ځینې مخکې ما ګولۍ خوړی چې کله دلته راغلی ما خالي دم شوی دی نو هغې نه بعد ما نه دم کتلی دی نه درد مې کتلی نه ما ګولۍ خوړلي دي. څنګه در پړته دلته په درد ځای کې په هغه کې راغلی و په هیپاټایټس کې راغلی و چې تا د ګردې 1.3 دي که نه هغې نه بعد اوس هغه شی ما بلکل ختم شوی دی بیا در باندې نه راغلی مکمل طور باندې دي. شالی ما کور خپل هغه جنون دغه یې و که نه دا ځینې لاسونه پړسېدلي دي هغه د نیمې نه هم زیات په یوه هفته کې کم شوي مکمل. شالی بلکل څه پیغام ورکړي دغه پیغام دی چې هر څوک دا کوي که نه دلته کې ځان ورسوي. دا ما ملګری راوستی سره خېش کړم ورته وسته دی صحیح زه کورونو بیماري تکلیف و که نه زه